حلول البؤس ورا پریوتو د تکلیف والنقمی او د سزاګانو او د عقوبتونو یعنی په کوم مرض چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو په غرض باندې د فارس خلق په دې باندې پوه شو چې مونږ ته یاروله مونږ او یاورول شو مونږ ته یاره راکړی شوه چې په تاسو باندې اوس تکلیف راتلونکی دی او په تاسو باندې عقوبتونه او سزاګانې راغلي راتلونکي دي ځکه چې تاسو به هغوی نه منئ او یا اسانه دا ده چې یومون خبر شي او مبتدا محذوف شي یعنی هو یومون د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولادت هغه ورځ وه چې په هغه ورځ باندې د فارس خلک پوه شو چې په موږ باندې تکلیفونه راتلونکي دي ځکه چې موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کوو نو د انکار په وجه به تکلیف راځي نو هو یومون دا اسانه ده د دې نه معلومه شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش د ورځې شوی دی اگر چې یومون کله د زمانې په معنا باندې راځي ورځ وي او که شپه وي لکه الیوم اکملت لکم دینکم نن ما دین مکمل که نو د نن نه مراد ورځ نه ده موجوده زمانه ده لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت د ورځې شوی د ورځې په ابتدا کې شوی لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال شو عن صوم یوم الاثنین چې د پیر پر ورځ روزه نیسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ووی چې په دې ورځ کې زه پیدا شوی یم د شکریې په طور باندې د شکریې په توګه باندې زه روزه نیسم نو روزه خو د ورځې نیسلی شي نو معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې پیدا شوی او تفرست معنا ده تفرس یعنی علمه التفرس هغه علم ته وایي چې هغه د فراست ته وجه نه او فراست وایي د علامات ظاهرونه حقیقت ته رسیدل چې ظاهري علاماتو نه بنده یو حقیقت ته ورسي نو وایي فلان کې ډېر لوی فراست ده او فيه په دغه رده باندې الفرسن د فارس جمع ده او فارس د ایران او د عراق خلکو ته به وي ځکه د هغوی په نیکونو کې یو نیکه تېر شوی د هغه نوم فهارس ابن ناصور ابن سام ابن نوح علیه السلام نو فهارس د هغه نوم و ځکه نوسو ته فارس ویلی شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي لو کان الاسلام بالثریا لناله رجال من فارس کچېرې دا دین د ثریا ستوري خوا کې وی نو د فارس خلک به هغې ته رسېدلی وی نو په فارس کې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله اصل د فارس نو دغسې امام بخاري رحمت الله علیه ترمذي د زراهیر علاماتونه حقیقت ته رسېدل لکه چې تاسو څوک ووینئ او بل ته وایي یاره دی خو نن خفه ښکارېده یاره نن دی خو ډېر خوشحاله دی نو د ظاهري علاماتونه باطني شی معلومول دې ته فراست وایي او چې کله فارس یفرسو کارومنه راشي نو معنا یې ده د اس د سوارلای مهارت حاصلول لکه څوک د اس په سوارلای کې ماهر شي شاسوار ورته وایي شاسوار دلته د بعضو خلکو نوم هم وي او قد انذروا
په تحقیق سره یا راوړل شوي مخکې تیر د نظر ینظرو نظر منلو ته وایي او نظر ینظرو یریدلو ته وایي. حلول د حل یحلو معنا را پریوتل را نازلیدل، د حل یحلو ضرب یضربو حلالیدل. او بؤس معنا شدت او تکلیف ده، مجردی دی بائس یبعثو حاجت من کېدل چې یو شی چې یو بنده د یو شي ته حاجت پیښ شي نو دې ته بائس وایي. حاجت من کېدل په تکلیف کې واقع کېدل دي. او نقم د نقمتون جمع ده، امو عقوبت ته ویل شي. او د دې سره قید ده قد انذروا بحلول البؤس ان لم يؤمنوا، که ایمان راوړو نو په دای باندې به تکلیفونه او مصیبتونه راشي. نو د نقم معنا عقوبت، سزا، مصیبت. نقب ينقم ضرب يضرب. وبات إيوان كسرى وهو منصدع. وبات إيوان كسرى او وګرځېده د کسرا ماڼۍ په داسې حال کې منصدع چې ټوټې شوه، ټوکړې ټوکړې. کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئمي، لکه چې خواره وارو شو او اتختیدل، لکه چې اتختیدل خواره وارو اصحاب کسرا د کسرا غملګری غیر ملتئمي چې بیا یو ځای نشو، داسې وتښتېدل چې د یو ځای کېدو نه ووتل. نو هغه داسې چې کسرا سره کله د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې جنگ وشو، او هغه کسرا چې و یزدجرد ابن شهریار، نو د لښکر مشر چې و نو رستم و، لکه دا رستم پهلوان چې په خلکو کې مشهور دی. او د مسلمانانو د لښکر مشر حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې د عشره مبشرونه دی. نو چې جنگ وشو ډېر اوږد جنګونه وشو، نو په هغې کې رستم پهلوان چې دا خلک ورته رستم پهلوان وایي، هغه قتل که هلال ابن علقمه رضی الله عنه هیثمی، هلال ابن علقمه هیثمی مړ که. او حضرت سعد رضی الله عنه دا هغه سامان من قتل قتیلا فهو سلبه، دا هغه سامان هلال رضی الله عنه لورکو، او دا هغه قیمتو 70,000 درهم او 1000 درهم. دا هغه په سر چې کوم تاجو، نو دا هغه تاج قیمتو 1,00,000 درهم، هغه ولا ورنکو، هغه په اسلامی خزانه او بیت المال کې جمع کو. نو دا زمونږه د ایران او د شیعاګانو نه متاثر کېدل دي چې مونږه خو رستم پهلوان پیژنو، چې رستم پهلوان چې قتل کړی دی هلال ابن علقمه، نو اکثر خلکو ته د هغه نوم هم نه دی معلوم چې هغه څوک و او د هغه څه حالات دي. نو خیر د فارس هغه د قادسیې جنګونه چې شوي وو، د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې شوي وو. نو د دې وجې د شیعاګانو او د روافضو د حضرت عمر رضی الله عنه سره ډېر زیات نفرت او ډېره دشمنی ده، ځکه چې هغه ایران فتح کړو. او دې ته نه ګوري چې ایران خو د مجوسو ملک و، نو د حضرت عمر په برکت باندې خلق د مجوسیت نه اسلام ته رالل. هغه مجوس چې هغوی به د اور عبادت کو، د نور عبادت به کو،
مور خور نه پیژانده، هر چا سره به نکاح کو. نو د اسلام په برکت باندې هغه منور شو، دې ته نه ګوري. نو خیر باته د دې معنا سواره، ځکه باته د شپې یو کار کولو ته هم ویلی شي باته یبیتو، او باته د سواره په معنا باندې هم راځي. نو سواره وګرځېد ایوان و کسرا. بعضې خلک وایي دا ایوان اصل کې ایو وان دی، نو واوې په یې بدله کړې ده، نو ایوان ته جوړ شو. خو غوره خبره دا ده چې دا د اعلال شی نه دی، بلکې ایوان د فارسی لفظ دی، او د فارسی نه او د ایران نه عربی ته راغلی دی. هغې ته ماڼی وایي. او شاهي محل، هغه شاهي محل چې په هغې کې به ښکلې ښکلې کمرې وې او مخې ته به برنډې وې، نو هغه اوږده برنډه چې هغې ته ایوان وایي. په هغې کې به بادشاه یا د بادشاه نایب ناستو، د خلکو فیصلې او خلکو سره به ملاقاتونه کول، نو هغه ایوان دی. نو وګرځېده ماڼی د کسرا، او کسرا د فارس هغه بادشاه دی، د خسرو نه کسرا جوړ کړی دی، اصل کې خسرو دی. د فارس بادشاه ته به کسرا وی، د روم بادشاه ته به قیصر وی، د حبشې بادشاه ته به نجاشي وی، د ترکو بادشاه ته به خاقان وی، خاقان عباسی، د هغه نوم د ترکو هغه. د مصر بادشاه ته به فرعون وی، د یمن بادشاه ته به تبع وی، او د هندوستان کې چې به مشره بادشاه و هغې ته به راو وی، لکه رایونډ. ونډ خو هغه ونډ نه، موږ ورته هم ونډ و پټی، د پټي ویسا، او راو او رای دا هغه زوړ دی. او دغسې نورو د مختلفو ملکونو بادشاهانو ته به نومونه اخیستل، په شرح کې د هغې تفصیل لیکلی شوی دی. نو وایي چې علما لیکي چې دا ایوان کسرا په لسکم سلو کالو کې جوړ شوی و. د سرو زروبې په هغې باندې لګولې وې، او زبرجد او قیمتي کاڼي په هغې کې لګولي وو، او د هغې اطراف چې وو په هغې اطراف او په بلای کې قیمتي خښتې لګېدلې وې. نو د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په شپه د هغې نه 14 د بلای خښتې کنګورې چې ورته وایي اردو کې، نو هغه پرېوتې، او دغسې کسرا په خوب کې هم ولیدل. نو هغه ډېر پریشانه شو چې دا ولې پرېوتې. نو خپل وزیران او قاضیان را جمع کړو چې ما په خوب کې هم ولیدې او دا را پرېوتې، نو د دې څه مطلب دی؟ نو قاضي القضات چې و هغه وی ما هم خوب لیدلی دی، ما په خوب کې ولیدل چې اسونه دي او اوښان دي، او هغوی د فرات نه راواوړېدل او خواره وارو شو، ما دا ولیدل. نو چې کوم کسرا بادشاه و، نو هغه عبدالمسیح راوبلو، او د هغه نه پوښتنه وکړه چې د دې خوب څه مطلب دی، او د دې څه مطلب دی چې دا خښتې را پرېوتې. هغه وی زه خو نه پوهېږم، یو بل عالم دی هغه ته به لاړ شو، د هغه نوم و سطیح ته لاړ. نو سطیح ورته ووی چې کله د قرآن کله چې د الله تعالی د کلام تلاوت شروع شي، او کله چې ساوه
ساوه یو نهرو چې د هغې اوبه وچشي او کله چې اور مړ شي چې کوم اور د زرو کالو نه بلېده هغه مړ شي او چې دا ټول کارونه وشي نو بیا به حکومت ختم شي او 14 بادشاهان به راشي بیا به حکومت ختم شي دا 14 خښتې چې غورځېدلي دي نو دا 14 بادشاهانو ته اشاره ده نو کسرا چې په هغه وخت کې و نو هغه خوشحاله شو وی زه یې رب 14 بادشاهان خو به په ډېره موده کې تېرېږي نو داسې وشو چې په 4 کاله کې 10 بادشاهان تیر شو یو بل به قتلو او د هغې لوی تفصیلات دي په تاریخ کې نو 10 په 4 کاله کې او هغه پاتې 4 چې بیا ختم شو نو د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې او د حضرت عمر په زمانه کې بیا قادسیه فتح شوه او په قادسیه کې د کسرا هغه محل و کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی نو هغه وخت کې نوشیروان بادشاه او کله چې حضرت عمر فتح کوله نو په هغه وخت کې یزدجرد و د هغه نوم و یزدجرد نو نومونه یې جدا و او دواړو ته به کسرا وی نو دا هغه نوشیروان دی چې هغه په عدالت او په انصاف کې مشهور و نو دا مونږ د روافضو او د ایران نه متاثر و چې نوشیروان په عدالت کې مشهور و او د حضرت عمر عدالت او د حضرت ابوبکر او د عثمان عدالت مونږ نه یادو نو دا مې و چې کسرا په اصل کې خسرو و وهو منصدع صدع يصدع ټوکړې کېدلو ټوکړې کولو ته وایي منصدع معنا ټوکړې کېدل او بله معنا یې ده چاودېدل چې اوچوي فاصدع بما تؤمر چې کوم حکم تاته کېږي د هغې په اوچت اواز باندې اعلان وکړه داسې اعلان وکړه د توحید چې د مشرکینو زړه اوچوي لکه چې صدع معنا چویدل دی نو د فاصدع بما تؤمر د توحید داسې اعلان وکړه چې د دوی زړونه اوچوي لکه شیشه چې اوچوي نو بیا ډېر په ګرانه باندې میلاویږي او وایي که شمل اصحاب کسرا په شان د تښتېدلو د کسرا د ملګرو وایي دا کسرا یې بیا دوباره راوړه مخکې کسرا راغی بیا دوباره راغی دې ته اشاره ده چې هغه کسرا جدا و چې کوم وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی و او دا کسرا جدا ده دا هغه چې په کوم وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه عراق او ایران فتح کو یعنی فارس فتح کو د ایران دا نوم خو نه دی لکه آیرن قوم پکې چې دنو پاتې کېږي دا قوم په وجه او شملن د ازدادو نه دی شمل راجمع کولو ته هم وایي او تښتېدلو ته هم وایي لکه چې منتشر کېدل او تښتېدل مجرد د نصرانه هم راځي د سمعانه هم راځي شمل یشملو شاملېدل شمل یشملو او دا حال دی کائنا کشمل اصحاب کسرا یا دا صفت دی انصداعا ثابتا کشمل اصحاب کسرا او رسول الله صلی الله علیه وسلم کسرا ته عبدالله ابن حذافه لېږلو سره د خط نه نو هغه خط هغه وشلو او عبدالله ابن حذافه را واپس شو راوتښتېد را واپس شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وشو چې هغه د خط اهانت کو خط وشلو نو وی فرمایه اللهم مزقهم كل ممزق یا الله دای ټوټه ټوټه کې مکمل
ټوټې کېدل او ټوکړې کېدل، نو هغه کار وشو چې ټوکړې ټوکړې شو. او کوم کاهن چې ورته ویلو چې 14 بادشاهان به راځي او بیا به ستاسو بادشاهي ختمېږي، نو هغه ډېره زر ختمه شوه په د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې. نو کشمل اصحاب کسرا، اصحابهم رانغه، اصحاب کسرا راغه چې هغه جدا و او دا جدا ده، اگر چې دواړه کسرا و او یا د وزن شعري د وجنه دوباره اسم ظاهر راغه، او یا ځکه اسم ظاهر راغه چې په ذهن کې خبره کلک او پخه شي چې بالکل هغه برباد شوي دي. او اصحاب د صاحب جمع ده، صاحب یصحبو، او غیر ملتئمی را جوړ نشو، یو ځای نشو. نو لأم یلأمو زخم برابرول او په زخم باندې پټای تړل، دې ته وایي لأم یل. لکه اډوکې مات شي او اډوکې څوک یو ځای کی ا د پاسه په پټای وتړي، نو دا لأم یلأمو ده. چې لأم یلأمو کرم یکرمو، نو د هغې معنی لئیم کېدل، بخیله کېدل، کنجوسه کېدل. چې کنجوسه شي بخیل شي، مونږ چې ورته شم وایو. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من صدم. والنار او اغور خامدة الأنفاس مړې شوې د هغې شغلې، د هغې شغلې مړې شوې، من اسفن د غم د وجې نه. غم څنګه په کار خدا دی چې خوشحالي وي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو د وجه خو خوشحالي په کار وه. نو من اسفن څنګه راغی؟ نو معنا دا د غم د اهل فارس و چې دا کوم مجوسیانو د مجوسو مشرانو، نو هغوی په غم کې اخته شو، ځکه چې د هغوی هغه ملکي ختمه شوه، ختمېدو واله وه. او د هغوی هغه چې امیري به یې کوله په خلکو به حکومت کو، هغه ختمېدو واله و. نو من اسفن دغه غم و. یا اور د دې وجه نه غمجن شو چې د اور په طبیعت کې بلیدلو او اوس اور مړ شو. نو د اور په طبیعت کې بلیدلو، نو بلیدل داسې و لکه ژوند، او مړېدل داسې و لکه مرګ، نو ځکه هغه خفه شو. نو دا کار وشو چې هغه اور هم مړ شو. او په شرع کې د دې د اسانیدو تفصیل لیکل شوی دی چې د دې سندي حیثیت څنګه دی، او دا کوم علماو لیکلي دي. طبري لیکلي دي، سیوطي لیکلي دي په خصائص کبرا کې. او د دې اکثر سندونه ضعیف دي، لیکن یو سند صحیح دی چې هغه بشیر ابن تمیم ته رسېدلی دی، هغه تابعي دی. نو تابعین چې یو شی بیان کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې، نو هغې ته مرسل وایي. نو روایت مرسل دی، او مرسل د احنافو په نزد حجت دی، او د هغه مرسل په تایید کې ضعیف روایات هم موجود دي. نو هغه اور خامدة الانفاس د هغې شغلې مړې شوې، من اسفن د غم نه، علیه او دا علیه معنا دا ده علیه علی انطفاء النار، د اور په مړېدو باندې غمجن شو. یا علیه په کسرا باندې چې کسرا تلو والا دی، یا علیه علی الانصداع چې دا بلای ټوټې ټوټې شوه، په دې باندې غمجن شو. یا علیه علی الفرس په فارس باندې، علی الفارس. نو هی ضمیر یا اور ته راجع ده، د اور مړېدل، یا کسرا ته، یا انصداع ته، یا فارس ته. والنهر ساحل عین، او نهر
نهر چې و هغه نهر ساوا ساحل عین د هغې سترګې غافله او خطا شوې من صدمې د غم د وجې نه لکه یو بنده غمجنې نو د غم د وجې نه ترې لاره خطا شي نو دغسې د هغه نهر نه لار خطا شوه داسې شو لکه چې سترګې غافله او خطا شوې نو د عین معنا سترګې شوې یا د عین معنا هغه چینه شوه چشمه نو د غم د وجې نه هغه چشمه را خطا شوه په کومه لاره چې تله نو هغه لارې پرېښوده بله لارې اختیار کړه نو دا صحابه به مخکې بل ځای بایده او اوس چې بهیږي نو د دمشق او د عراق په منځ کې بهیږي نو فرمایي والنار مبتدا خامدة الانفاس دا خبر خامدة الانفاس خامدة مجرد راځي د نصارا او د سمعنا چې شغلې ختم شي شغلې مړې شي او علما وایي یو اطفاء ده یو اخماد ده اطفاء ډیر اور وي او که کم لږ وي نو په هغې کې اطفاء استعمالیږي او اخماد په هغه اور کې استعمالیږي چې ډیر اور وي لوی او هغه مړ شي دویم فرق دا ده چې اخماد په نار کې استعمالیږي او اطفاء په نور کې استعمالیږي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دای اراده لري چې د الله تعالی نور مړ کړي نو خامدة مړېدل الانفاس انفاس د نفس جمع ده او نفس ساته وایي لکه سا چې کله پورته شي کله ښکته شي نو دغسې د دې اور دا شغله کله پورته لاړه شي کله ښکته راشي نو د انفاس نه مراد ساګان یعنی شغلې دي د هغې هغه شغلې مړې شوې نو انفاس دا شغلې مشابه دي د انفاس سره نو د انفاس مشبه به دی چې ذکر د مشبه به مراد مشبه وي هغې ته استعاره مصرحه وایي او استعاره تصریحیه ورته وایي او نفس مخکې تیر دی په حدیث کې راځي اشتکت النار الى ربها الله تعالی شکایت الله تعالی ته اور شکایت وکړو یا رب اکل بعضی بعضا چې زه بعض ولګېد نو نور بعضې وخوړو نو الله تعالی ورته اجازت وکړو بنفسین چې 2 سا اخله یو سا په ژمي کې یو سا په اوړي کې نو د 2 سا اجازت او د دې تفصیل بیا د حدیث په کتابونو کې چې د سا نه څه مراد دی او سا څه شی دی او په شرع کې هم لیکلی شوی دی نو د هغې هغه شغلې مړې شوې من اسفن د افسوس د وجې نه من اسفن د غم د وجې نه اسف یأسفو سمعه غمجن کېدلو ته هم وایي او افسوس ته هم وایي او هغه اشکال جواب خو ما ذکر کړ چې افسوس خو نو پکار بلکې خوشحالي پکار و ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت شو نو معنا دا ده چې اهل حق خو خوشحاله شو اهل حق خو اهل باطل چې دا اهل باطلو مقصد ایمان راوړل نو هغوی خفه شو نو فرمای والنار خامدة الانفاس من اسف عليه والنهر نهر ينهر فتحا د نهر معنا اوبخ بایدل چې اوب ډیر اوبېږي ا د نهر نه مراد فرات ما وې ساوا رستو را روانه ده نهر چې فرات ته ساحل عین دا غستر کې خطا شوې یا ساحل عین دا غي غچینا او چشمه خطا شو یعنی بدل شو او سها يسهو نصر ينصر غافل کېدلو او خطا کېدلو ته وایي او د عین یو معنا الآلة المبصرة سترګې او دویمه معنا العین منبع الماء
د اوبو چشمه او چینه من صدم یستمو دروازې بندولو ته وایي او صدم یستمو غمجن کېدلو ته وایي دا صدم هغه دی چې د باب سمع نه دی غمجن کېدل وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زمي نو دغه نهر نه مراد نهر فرات شو او هغه خو دریاب دی خو دریاب ته نهر هم وایي دریاب ورته هم وایي بحر ورته هم وایي نهر ورته هم وایي نهر کبیر وساء ساوة أن غاضت بحيرتها او غمجن کړو ساوی لرا یعنی ساون نهر اغم نهر دی دی خبره ان غاضت بحیرتها چې دا غیغ دریاب بحیره دریاب ګوټه او دریاب غاضت پزمکه کې غرق شو پزمکه کې ډوب شو زمک یغه اون غختو ورد واردها بالغیظ حیم زمی او واپس کړی شو واردها هغې ساوې ته راتلون کې چې هغه د اوبو دپاره به راته نو هغه واپس شو بالغیظ په غوسه کې غوسه شه ځکه اوبو ورته میلاو نه شوې اوبه یې ترلاسه نه کړې حین زمی کوم وخت کې چې تږی و یعنې هغه تږی و او د تن د وجې نه ساوې ته راغی چې زه به د هغې نه اوبه اخلم او اوبه بسکم نو هغه اوبه خو په ځمکه کې غرقې شوې او ځمکې هغه اوبه ونغښتلې او ونغړدلې نو په دې وجه باندې ساوه خفه شو نو ساوه ته ښه خبره دا ده چې اهل مقدر شي وساء اهل ساوه او غمجن کړل اهل ساوه د ساوې خوا کې چې کوم خلک اوسېدل هغه نو یو کار خدا وشو چې د فرات لار بدله شوه او د فرات د پاسه او د ساوې د پاسه نوشیروان عمارتونه جوړ کړي وو آتشکدې جوړې شوې کړې وې خلق به ته هغې کې به عبادتونه کول سیل به کو خوراک سکاک به کو لامبل به او د هغې په غاړه به ناستو خوشحالۍ به کولې نو د هغې لار بدله شوه د فرات لار بدله شوه او ساوې ته به خلک تلل هلته به خوشحاله و ناست به و نو هغه ساوه اوچه شوه ساء ساوته یعنی ساء اهل ساوته اساء یسوء غمجن کولو ته وایي غمگین کول او غمجن کېدل دواړه نو دلته مراد او مطلب دی چې اهل ساوه خفه کړو او غمجن یې کړل متعدی هم راځي غمجن کول او لازم هم راځي غمجن کېدل او ان دا د ساء دپاره فاعل دی څه شي غمجن کړه د ساوې هغه خلک دی شي ان غاضت بحیرتها دی خبرې غاضت ای غابت چې په ځمکه کې غیبه شوه بحیرتها د هغه یغه نهر د بحیره د بحر تصغیر دی دریاب کوټې وړوکی غونته دریاب ورکوټه غونته دریاب او غاض یغیظ په ځمکه کې غایب کېدل وغیظ الماء واستوت على الجودیه اوبه په ځمکه کې ډوبې شوې او ختمې شوې بحیرة بحر مخکې تېر د بحر یبحرو نو په دې دواړو نهرونو باندې خلکو به خوشحالۍ کولې او بازارونه به وو او په هغې کې به ګرځېدل نو هغه غیبه شوه او بحیرتها ورد واردها او واپس کړی شو واردها چې د اوبو دپاره راتلونکی و وارده یاریدو د اوبو دپاره راتللو ته وایي
वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतन मिन अन्नास यस्कून। हर कल चे द मदयन गौबो ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रागे नो अलते यौ जमाअत उलिद चागे यम दोबो प तलाश की रागलियो नो रद्द वारिदुहा या रद्द वारिदहा अब वापस को दे नहर वारिदहा चिकसूक वर्ता रागलो रातलुन के नो रद्द वारिदुहा रद्द वारिदहा द्वाड़ दी मजहूल मअरूफ बिलगैसे पे गुस्सा के गैज़ वही सख्त गुस्से था सख्त गज़ब गाज़ यगीज़ो गुस्सा कवल तवेल शी अव हीन ज़्वमी पासल के दे ज़्वमिआ यज़मओ नागा हमज़ा बिया पे ये बांधे बदल शन ज़्वमिया शो और बिया ये द वज़न शअरी द वजना हज़फ शो नो ज़्वमी शो यानी हीन अत्विशा कला जागत तक शो न द तंद दे वजना अगता उबतरला सनशवे नागा गुस्सा शो नागा वापस करे शो हीन ज़्वमी कला जागा हीन ज़्वमी कला तक शो बस उम्दा काफ़ी दे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि। फस्लुन फी तखारुज। तखारुज माना कि यौ वारिस उजी वही माल फलान के शेरा के या इस नाखनम माफ कोमो और नूर वारिसान पखपल के विरासत तकसीम कई नदागी तकसीम बस तरीक़े चागयोती उजी मुसालहतु की मन सालह अला शैइन मिन अत्तरिकते चाचे सुन औकड़ा द तरके पे यौ हिस्सा के तरका माल मतरूक फतरह सिहामहु मिन अत्तस्हीह नदागा अगा हिस्सा द ससेना कमका वे गुर्दो सुम्मा क़सिम मा बक़िय मिन अत्तरिकते अला सिहामिल बाक़ीन या तकसीम का चकमा तरका पाते दा द बाक़ियों पे हिस्से बांधे द अगैला चकमा हिस्सा दा नो हिस्सा बे घटशी का ज़ौजन व उम्मिन व अम्मिन का ज़ौज पाते शो उम्मुन और अम्मुन ज़ौज द पारा निसफ दे उम्मुन द पारा सुलुस दे अम्मुन असबा दे मसला दुष्पगुना पशपको के दरे द ज़ौज दो द उम्मुन यौ द अम्मुन न ज़ौज सोला उकड़ा अलामा फ़ी ज़िम्मतिहि मिन अलमहर जमा पर ज़िम्मा माने महर दे नाग महर माना मगवाड़ी बस ज़ख पर लैसन गवाड़म तासो महर मगवाड़ी व खरज मिन अलबैन अदमियन द उवतो न बाकी तरकब तकसीम क्लेशी द मोर और द तरप तरमियंदा असलासन द्रीह से द ज़ौज दागा गद्री सेवा कल अदम शी अद उम्मन द्वेन वाग तबद्वई सी मिलावशी अगीता अवद अम्मुन यवदा न यव बागीता मिलावशी न पजाय ददी चमुंगे पशपको की तकसीम को अगद्रे बख़त्मी शी अदई तब उम्मन तब द्वाराशी और अम्मुन तब यौ दाब मुंगा न हो ज़ौज मुसालहत को नागबा प मसले की नहीं साबो कागा प मसले की नहीं साबो न ब्या उम्मन तो नुकसान दे ज़क चागा कल अदम शी न मसला बद द्रेव नशी न पद्रेव के बद उम्मन यौशी अद अम्मुन बद्वशी न उम्मन तो नुकसान रसेत नो फरमाए व खरज मिन अलबैन फ़तुक़स्सम बाक़ी तरका न बाक़ी तरका व तकसीम क्लेशी द मोर और द तरप में द असलासन द्रीही से सुलसे द उम्मन द पारा सुलस द अम
بقدر سهامهما دا غي د حصو په مقدار باندې نو د مور حصہ 2 ده نو هغې ته 2 او د عم حصہ 1 ده نو هغه ته 1 سهمان للأم وسهم للعم یا لکه یو زوجه پاتې شوه او 4 زامن نو یو زوی مصالحت کو علی شیئن پس شي باندې هغه مال فلان کې شهرا کوي نو بس تاسو په خپل تقسیم کوي وخرج من البين نو هغه د من ذوته نو باقی ترکبه تقسیم کړی شي په 15 حصے کې او هغه څنګه ځکه چې زوجتون دا او 4 زامن دي نو د زوجتون د پاره ثمن دی مسله د اتونه یو د زوجې شو او چې د هغه د 4 زامن شو نو او په 4 باندې برابر نه دي ځکه چې تباین دی نو دا 4 چې دي 4 ابن نو رؤوس من انکسر علیه 4 لب ضرب ورکو پاتو کې 4 اٹے 32 بیا د زوجې په لاس کې یو لب ضرب ورکو په 4 کې 4 د دې شو نو چې 4 د دې شو نو پاتې شو 28 نو 28 چې په 4 باندې تقسیم شي نو د هر یو د پاره وشو 28 نو د هر زوی د پاره وشو نو هغه یو زوی چې مصالحت کو نو د هغه اسې ختم شوی نو د 28 نه چې لري شي چې دا ته مونږه وباسو د 2 دیرشونه د 2 دیرشونه چې وباسو نو 25 په پاتې شي نو دا 25 په بیا د دای په منځ کې تقسیم کړی شي نو وایم تقسیم بکې شي باقی ترکه په 25 حصہ ته خدای د پاره 4 شوي 4 اٹے 32 ا د هاي زوی د هر زوی د پاره او شوي د ک 4 دي نو 28 او شوي نو دا یو او چې مونږه او باسو د 2 دیرشونه نو 25 پاتې شوي د 2 دیرشونه او لري کوي نو 25 دي ولكل ابن 7 اوس ورپسې باب ده باب الرد دا رد مصنف فرمای ضد العول دا د عول په مقابله کې ده نو عول دې ته وای چې حصے زیاتی شي یعنی حصے د تصحیح نه زیاتی شي حصہ چې دا نو هغه د مسلې نه زیاتی شي چې مسله د شپږونه ده نو دا وشوي یا اته شوي او رد د هغې بالمقابل دی چې حصې پاتې شي لکه مسله د 12 نه ده چې مونږ حصې ورکړو نو هغه 11 شوي یو پکې پاتې شو یا 2 پکې پاتې شوي نو دې ته رد وایي مسله به واپس کی ما فضل عن فرض ذوي الفروض چې د ذوي الفروض د حصې نه زیات شو او د هغې مستحق نشته لکه یوې څه زیاته شوه 2 څه زیاته شوې نو هغه به واپس کړی شي په ذوي الفروض باندې بقدر حقوقهم چې د چا څومره حق کېږي چې د چا زیات دی هغه ته به زیات د هغې حصه به غټه شي چې د چا کمه ده د هغې حصه به لږه زیاته غټه ني مګر په زوجینو باندې به رد نه کېږي ځکه چې زوجین ذوي الفروض نسبي نه دي سببي دي بسبب النکاح او دا رد د عام صحابه قول ده رضي الله تعالى عنهم وبه أخذ أصحابنا او په دې باندې عمل کړی دی اصحابنا اصحاب مذهبنا زمونږ ملګري نه دي چې دلته سبق وایي موږ سره اصحاب مذهبنا رحمهم الله تعالى او زید بن ثابت وای رضی الله عنه چې کم زیات ته مال نو هغه مال زیات ته بیت المال د پاره دی او په دې باندې عمل کړی د امام مالک امام شافعي رحمهم الله
اوس بیت المال د هغې نظام په ټوله دنیا کې نشته. نو اوس د امام مالک د امام شافعي مذهب هم دا ده، د هغې د مقلدینو مذهب دا ده چې په زوجینو باندې د هغې مذهب دا ده چې په ذوي الفروضو به رد کېږي. هغه بیت المال پکې ختم شو. بیا وایي د دې باب الرد مسائل د دې څلور قسمه دي. اول دا ده چې په مسله کې یو جنس معنا یو قسم پکې ممن یرد علیه ټول هغه وي چې په هغه رد کېږي عند عدم من لا یرد علیه. من لا یرد علیه نشته، یعنی زوجین نشته. نو په دې کې مسله به وګرځئ د دوی د رؤوسونه چې څومره سرونه دي، نو بس د هغې نه به مسله شي. لکه چې چا بنتین پرېښوده، نو د بنتین دپاره ثلثین دي، نو هغه یو ثلث پکې پاتې شو. نو اوس به څه کوو چې دوه بنتین دي، نور هېڅوک نشته، مسله د دوو نه شوه. اختین، د اختینو دپاره ثلثین دي، نو یو ثلث پاتې شو، نو بیا به څه کوو رد به وشي. نو مسله به د دوو نه شي، نیم یوله نیم بلله. یا جدتین دي، مسله د شپږو نه شوه، نو شپږمه خدای له ورکړه، نور څوک نشته. نو بیا جدتین دي، نو نیمه به یوله، یو حصه به یوله، یو حصه به بلله، یو حصه به یوې له ورکوي، یو بلې له. نو مسله به د دوو نه شي. او دویم قانون دا دی، او دویم قسم دا دی چې په مسله کې دوه نوعي وي یا درې قسمه وي، لیکن ټول من یرد علیه دي. من لا یرد علیه نشته عند عدم من لا یرد علیه. نو مسله به وګرځئ د هغې د حصو نه، د هغې دا حصې به مونږ حسابو د شپږو نه، شپږو کې دننه به هغه حصې حسابو. یعنې مسله به د دوو نه شي چې په مسله کې دوه سدسه دي، سدسان، لکه جده پاتې شوه، اخت اخیافي پاتې شوه، نور څوک نشته. د یو دپاره سدس دی، د بلې دپاره سدس دی. نو مسله د دوو نه شوه، یو حصه یوې ته، یو حصه بلې ته. یا د دریو نه به شي چې کله په مسله کې ثلثو او سدسو، ثلث لکه مور پاتې شوه، او سدسو لکه اخیافي پاتې شوې، اخیافي خور هغې ته سدس دی، یو خور. نو د مور دپاره ثلث دی، په شپږو کې دوه، او د اخیافي خور دپاره سدس دی، سدس یو، دوه او یو درې، د دریو نه شوه. یا به د څلورو نه شي چې په مسله کې نصف وي او سدس وي، لکه یو لور پاتې شوه، یو بنت الابن پاتې شوه، نور هېڅوک نشته. نو د بنت دپاره نصف دی، په شپږو کې درې، او د بنت الابن دپاره سدس دی، په شپږو کې یو او درې څلور. مسله به د څلورو نه شي، درې یوله او یو بلله. مسله به د پنځو نه شي چې کله په مسله کې دوه ثلثه او یو سدسي، لکه بنتین دي او امون ده. نو د بنتینو دپاره ثلثین په شپږو کې څلور، او د امون دپاره سدس، یعنې په شپږو کې یو او څلور پنځه. یا نصف دوه سدس راشي، لکه یو لور ده بنتون، یو بنت الابن ده، یو امون ده. نو د بنتون دپاره نصف، د بنت الابن دپاره سدس، د امون دپاره سدس. نو نصف په شپږو کې درې، سدس پکې یو، بل سدس پکې یو، نو پنځه شو. یا نصف او ثلث راغی، لکه یو اخت عیانی ده، نو د هغې دپاره نصف دی. او اخوات اخیافي دي، دوه درې اخوات اخیافي، د هغې دپاره ثلث دی. نو چې نصف په شپږو کې درې، ثلث په شپږو کې دوه، درې او دوه پنځه.
والثالث او دریم قسم داده دریم قسم داده ان یکون مع الاول من لا يرد عليه چې د اول سره وی د اول سره یعنی یو جنس ده یو نوع ده خو هغې سره من لا يرد عليه راغلی دی نو هغې کې به څه وکړې فاعطي فرض من لا يرد عليه نو د من لا يرد عليه هغه حصه ورکه فرض حصه من اقل مخارجه د هغې د اصل د اقل نه یعنی اصل کې اقل څه دی لکه چې څلورو نه که مسله که ربع پکې راغلي د اتو نه که مسله که ثمن پکې راغلی نو دا ثمن د اتو دپاره کم سے کم دی ربع د څلورو دپاره کم سے کم مخرج دی د دې نه لاندې مخرج نشته بیا مخرج معنا اصل فإن استقام مسله مثلا د مسله به د څلورو نه کې یا مسله به د اتو نه کې که چېرې ثمني پکې نو که چېرې باقي چې کوم پاتې دی هغه برابر شو پر اوسو د هغه چا باندې چې په چا باندې رد کولی شي یعنی غیر الزوجین فبها نو ډېره ښه ده فبالخصلة الجمیلة عملته نو ډېر په ښې خبره باندې تا عمل وکړو نو د هغې مثال که زوجن و ثلاث بنات د زوج دپاره ربع ده د ثلاث بنات دپاره ثلثین دي مسله د دولسو نه شوه په دولسو کې درې د زوج او اته د بناتو نو یو پکې پاتې شو او چې دا پاتې شو نو دې ته رد وایي نو مسله به واپس یې رد به شي نو بیا به مسله د اقل مخرج څه دی ربعه نو د څلورو نه به شي نو په څلورو کې به یو ورکو زوج له پاتې درې دي نو هغه درې د ثلاثو بنات دپاره شو وإن لم يستقم او کچره برابر نه وه دا باقی چې دی نو دا برابر نه به په رؤوسو باندې نو ضرب به ورکې د هغه رؤوسو وفق له په مخرج د حصې د من لا يرد علیه کې چې په چا باندې رد نه دی د هغه د حصې هغه مخرج لکه څلور شو مخرج څلور شو یا اته ان وافق رؤوسهم الباقي که چېرې د رؤوسو سره دا د باقي موافقت وي نو وفق له به ضرب ورکړي که زوجن و ست بنات لکه زوج راغی او شپږ لوڼه راغلي نو اصل مسله زوج راغلی دی ست بنات زوج دپاره ربع ده ست بنات دپاره ثلثین دي مسله د دولسو نه نو په دولسو کې بیا درې د زوج او اته د بناتو یو پاتې شو چې دا پاتې شو نو دا رد شو نو اوس مسله به واپس کی ستا څلورو ته نو په څلورو کې یو د زوج شو او درې د ستو بنات شو نو د ستو بنات او د درې په منځ کې موافقت بالثلث دی 3 کم 3 او 3 دو نیچه نو دا ستو بنات به راولو دوو ته ثلث ته د دې ستو بنات ثلث به واخلو نو هغه دوه دي دوو له به ضرب ورکو په څلورو کې ځکه مسله څلورو ته راغلې وه نو دو چارې 8 د اتو نه به شي بیا د زوج دپاره یو له به په دوو کې ضرب ورکو دوه د دی شو د ستو بنات په لاس کې درې وو درې له به ضرب ورکو په دوو کې 3 دو نیچه یو د دی شو والا او کچری د رؤوسو او د حصے په منځ کې موافقت نو کل رؤوس له به ضرب ورکې په مخرج د فرض د من لا يرد علیه کې هغه مخرج څه دی لکه 4 دی یا 8 دی فالمبلغ تصحیح المسأله نو چې کوم حاصل ضرب شي نو هغه به تصحیح د مسلې شي لکه زوج پاتې شو او 15 بنات پاتې شو د زوج دپاره ربع ده د 5 بنات دپاره ثلثین دي مسله د دولسو نه بیا مسله ردیه شوه ځکه یو پکې پاتې شو نو مسله به د څلورو نه شي اوس نو د زوج دپاره یو دی د 5 بنات دپاره 3 دي 3 او 15 برابر نه دي په دې کې تباین دی
نو 5 دا 15 بنات تیلهم ضرب ورکو په مسله ردیه کې یعنی په سلورو کې نو 5 چری 20 تصحیح د شلو نراله د زوج د پاره یو له ضرب ورکو په 15 کې دا 15 مضروب ده 15 داغه شو د 5 بنات پلاس کې دریو ولم ضرب ورکو په 15 کې 3 5 15 15 لسته دی شو د هر یو درې ورسېدل د هر یو لاسته درې رالل اوس ورپسې به هغه څلورم قانون بیانوي څلورم قسم بیانوي انشاءالله